زما د اسلام خوږو عزتمندو هر جومات ته دا زما د ساده خبره واورئ په دې کې د حکومت کسان هم ناستي سیړي ورته نن زه سیړي والا ته اهم اعلان کوم او یو پیغام کوم تاسو ټولو ما سره اتفاق دی نن خو د قرآن بېعزتي شوې ده بې حرمتي شوې ده خو دا قرآن پاک دا به په ورځ د قیامت الله پاک به ولا ښایسته صورت ورکوي ښایسته شکل به ورکوي او دا به فریاد کوي چا ته به کوي رب العالمین ته به کوي یوه ورځ به قرآن لاړ شي پاک الله ته وی به خدایه تا لېږلی ومه چا ته عمل چا نه کړو په ما باندې دنیا کې نه کته چا د انصاف په نظر ما ته چې لوستونکو به په کم دی کې لوستمه اورېدونکو به مخ واړو بل خوا ته نااهل حکومت ته چې دا حکومت دا بالکل نااهله دی دی نه په پلار شرمیږي نه په لور شرمیږي نه په بچو شرمیږي او نه په خپل دین قرآن شرمیږي ټول و چې نااهل دی داسې حکومت ستاسو په کار دی چې د قرآن بېعزتي کېږي او د هغه خوله بند دی نو داسې حکومت ته تیار یئ نو بیا ټول یو اواز وکئ چې لا اله الا الله اله العالمین مونږ چې دا کومه کلمه ولوستله مونږ په دې ملک کې د دین اسلام والا حکمران راولي ټول وایي چې آمین او دا سودان والا دی که هر ملک والا هر ملک چې دی رب العالمین دې تباه و برباد بیا مو وایي فرشتې نڅه ولاړې دي یا الله چا چې زمونږ دا پاک قرآن په دغه مردار پلیتو لاسو باندې راخیستی وي یا الله دنیا کې لاسونه وچ کړي یا الله تباه و برباد کړي دا قرآن دا زمونږ ایمان دی دا زمونږ منشور دی اوس هم قاري صاحب د قرآن پاک فضیلت بیان کو موږ او تاسو په مانځه کې د قرآن پاک نه بغیر ستاسو زما مونږ نه کېږي نو موږ په دې باندې سرونو ورکولو ته تیار یو اهل حکومت ته د پاکستان حکومت ته دا زما درخواست دی چې او حکومته او نه اهله د داسې خلکو سره بایکاټ وکړه داسې خلکو نه ځان راوساته مسلمانانو وروڼو چې دی ابوبکر صدیق مخې ته ولاړ دا جومات دا ستاسو د مرکز دی د دین اسلام دې کې قرآنونه پراته دي سینو پورې به نیسو او اواز به کوو چې لا اله الا الله څوک چې د قرآن بې حرمتي کوي رب العالمین تباه و برباد دغه جذبه ستاسو په دینور کې ودرېدل رب العالمین دې تاسو له ډېر جزای خیر خبره به قاري صاحب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا ډېرو قدرمندو محترمو مسلمانانو وروڼو قیامت په ورځ باندې به نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله په دربار کې د خپل امت نه یو ګیله کوي هغه ګیله به صحیح قرآن هغه ګیله بیان کړې ده وایي دا پیغمبر به وایي چې ای ربه دا هغه قوم دی چې قرآن ته یې شا کړې وه قرآن ته شا کول څنګه دي چې د قرآن بې حرمتي څوک کوي او زما خوله چوپ ده د قرآن بې عزتي څوک کوي زما خوله چوپ ده زه د قرآن تلاوت نه کوم په قرآن مې عمل نشته دقې ته وایي قرآن ته شا کول عزتمندو نن غیر مسلمه راپاڅېدلي دي په سویډن کې په مختلفو ممالکو کې د خپل حکومت په اجازت سره زما د خوشحالۍ په هغه ورځ باندې چې د دنیا داسې لویه قرباني نه په تاریخ کې د دغې نه مخکې چا ورکړې وه نه د دغې نه وروسته څوک ورکولی شي حضرت ابراهیم علیه السلام خپل بچی اسماعیل علیه السلام هغه په ځمکه باندې سملی چاړه پرې راکاږي د الله د رضا دپاره د الله حکم ته تیاریږي په داسې موقع باندې غیر مسلمه راپاڅېږي زما جذبات مجروحه کوي
زه د خپل حکومت نه مطالبه کوم چې ای حکومت وقته آیا که ستا د دې قرآن باندې ایمان وي، که ستا په پیغمبر باندې ایمان وي او ستا په الله باندې ایمان وي، ستا غیرت دومره وي چې ته د دې قرآن سره مینه وکړې، د دې صدیق اکبر مسجد دا علماء کرام، دا نوجوانان، دا سپیندروبي د خپل غیرت اظهار کوي او ستا نه مطالبه کوي چې د سویډن سفیر سره داسې تعلق ختم کا څنګه چې د ترکی والا ختم کو. موږ د ترک حکومت ته سلام پیش کوو چې هغوی د اسلام دپاره دومره لویه قرباني ورکړه. د ایران حکومت د هغوی سره تجارتي تعلقات ختم کړه، د هغوی سفیر واپس کړه. زه د خپل حکومت نه مطالبه کوم چې پاڅېږه، د خوب نه رابیدار شه. دا کم غفلت خوب کې چې ته پروت یې، د دغه غفلت د خوب نه رابیدار شه. خپل دین باندې ننګ وکړه، په خپل دین باندې غیرت وکړه. دا د سویډن سفیر په نن ورځ باندې د دې ملک نه بهر وباسه. دا یوازې زما مطالبه نه ده، دا نن په دې ملک کې نه، نن په عالمي دنیا کې ټول مسلمانان را پاڅېدلي دي او هغه د خپل حکومتونو نه مطالبه کوي. موږ هم مطالبه کوو، دا عوام هم مطالبه کوي. ستاسو دا مطالبه ده که نه ده؟ د قرآن بې حرمتي کوي هغوی دپاره په پاکستان کې الله دې دغه خلک نیست و نابود کړي چې څوک د دین اسلام خلاف سازشونه کوي. الله تعالی دا مخ ته ځمکه ترې وزګاره کړي. الله تعالی اسلامي حکمرانان را نصیب کړي.